بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیت کریمہ کی اللہ جل شانہ محرمات ذکر کړي، یعنی هغه ښځې چې د هغوی سره نکاح کول جایز نه دي. محرمات ټول 15 دي چې د آیتونو کې ذکر دي. اول مخکې یو آیت کې ذکر شه منکوحة العبد او 14 به اوس ذکر کېږي. الله فرمایي حرمت علیکم حرام شوی دی پتا سبان دی امہاتکم مین دستاسو انتن کے ہو ہننا دی کشارت دفع دی و اعتراض ترا اعتراض دا دے جو حرمت پہلی شرعی دے حکم شرعی دے او امہات جمع دا خزات دے کنا او حرمت شرعی خود ذات پوری نہ متعلق کی گی دا وصف پوری متعلق کی گی. درته څنګه وی چې مور در باندې حرامه ده؟ جواب کوي انتن کی هو هن، معنا دا چې د مور نکاح در باندې حرامه ده او نکاح خو وصف دی ذات نه دی کنه. د دې مثال داسې دی، ما ته وګورئ ان څنګه دی حرم خمر در باندې حرام دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ازلام رجس من عمل الشیطان پچتنبو. شراب حرام دی. شراب څنګه حرام دی؟ حرمت خود شراب پورې نه متعلق کیږي. جواب دا دی شرب د خمرو خو شرب خو وصف دی کنه. پوښی یا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر. خنزیر در باندې حرام دی. دا خو ذات څه کنه، حرمت خو ذات پورې، معنا دا عقل د غوښې د خنزیر او عقل خو وصف دی. دلتا مور ذکر سنیا سر سکے وشملت الجدات من قبل الاب و او الام. جدات هم پکی راغله د مور د طرف او د پلار د طرف او د دوالو د طرف. دریشو جدی د مور د طرف جدا، د پلار د طرف جدا او د دوالو د طرف جدا. هم د مور د طرف او هم د پلار د طرف. تاسې په پوه شئ په دې جدي چې د مور او د پلار دواړو طرف نه شریک کوي که نه پې پوهې. هغه داسې چې ښځه او خاوند دواړه د یوې ښځې نوسي. ښځه او خاوند دواړه د یوې ښځې نوسي او د هغوی نه زوی پیدا شي. نو دې زوی ته دغه نیا نه ده روا چې دا د مور او پلار دواړو نیا وي. دلتا او بد مانت الخلوه د پارشی، مانت الجمع د پار بنی اویل او بد څه د پارشی، مانت الخلوه د پار، مانت الجمع د پار بنی. جمع جائز ده، یعنی جمع تم دا حکم د جمع پوری متعلق دی، لکه څنګه چې د یو فرد پوری متعلق دی د جمع پوری هم متعلق دی. وبناتکم وشملت بنات الاولاد، دا اولاد بچی هم پکر روین سپل نا قسم رټیټ. وخواتکم خوین دستا صدر باندې حرامی دی من جهت الاب واویل
دلته یاد د جهاد د یاد نه یاد د جهاد د اوم نه یاد د دواړو جهتونو نه الله ته اخیاپیو آیا واماتکم می اخوات و ابائکم د پلارانو خويندې و اجدادکم او د نیکونو خويندې امات کې هغه راغلي د نیکه خور وخالاتکم ای اخوات امهاتکم د میندو خويندې و جداتکم او د جدو خويندې د جدي خور د نیا خور وبنات الاخی وبنات الاختی او د رور لوریانه او د خور لوریانه وتدخل فیهن داخلي کې پدې کې بنات اولادین د خورایو د خورزی لوریانه نام حرامي دي و امهاتکم اللاتی ارزانکم او مین دستاسو آغا ارزانکم چې تاسو ته پیدر کړي قبل استکمال الحولین د دو کلونو د پورا کېدلو نه مخکې رضاعت کلی انما الرضاعت من المجاع حدیث د دو کلونو کې یاد بنی مو کې د بونی په نسبت په دو کلونو د زمنګ په مذهب خمس رضعات پینزه زلا لکه دا شافعی سے مذهب دے کما بینه الحدیث کا حدیث کی پینزه کرتا او زمنګ مسلک دا دی چې یو ځلی وایي بس ټیک شو صحیح شو یو ځلی په خلور کې خود په ورله خلیله بس هر حرمت را تاسو لساسه کې لیکل چې حدیث دی چې لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان دا شافعی سے مذهب دی وخواتکم من الرضاع خويند استاسو درزاتنا رضای خور یو خزی پای دی اوس کلی داغه خزی لوریان استا رضای خويند دي شي ويلحق بذلك بالسنت البنات من هذا رضات بلوریان درزات لور دای تا خزی چاته پای ورته نو استا رضای لور شو کنه وهن ادا رضای لوریان کمی دي من هغه دي ارزعتهن موضوعته چې د موضوع چاته پای ورکی پوښي په دې مسله باندې والعمات والخالات رضائی وبنات الاخی وبنات الاختی منها د دې رضاعت نه دا ټول حرامي دي ها لحدیث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب د رضا نه غ حرامي کې چې د نسب نه حرامي کې رواه البخاري و مسلم وامهات نسائکم ومن دې خذ استاسو خواخګان حرامي او خواخی سره اکثر داسې واقعات منګورو او ګورو خلک راته تاسو نه کوي خواخی سره زم ناجایز تعلقات پیدا کینو خزه په عادت ته پار حرام شي داسې ما په خبرو نه پوهیږي داسې واقعات کیږي کنه وربائبکم استاسو پر کټای جمع در بیبی دا وهي بنت الزوجتی د خزی لور دا من غیری د بل سړینا پر کټای ورته منګوایو تاسو ته څه شاید ګلا پر کټای خزی لور دی دا او د تعلق نه دا د خزی سره راغلا دا تا نه دروا التی هغه پی حجورکم چې تاسو بغیږي کې لوی سي تربونها صفت دی موافقت غالب در پلا مفهوم لها پوښي بده دې باندې یعنی د سینې د چې تاسو بچینو کې تاسو بغیږي کې لوی نشي نو هغه در تروا دي نه علی الاغلب داسې چې کونډه سره بس خزر لوري کنه او هغه مر سره راشي اکثر داسې پیدا کیږي تاسو واقعات پوښوي او دا جایز ده چې کونډه یو لوري ور سره لوري ځان لو کې او دا کونډه زوی لو دا څه واقعا ډېر څه وی دا جایز نو دا انګور به خواخه هم یو طرف ته بدین ګوري ځکه د زوی خزه ده بل طرف نه د خواخه شو د خزه مور دی دا او چې ستا زوی پیدا شي نو دا زوی به یو طرف ته د بل زوی چې د کونډې زوی وشه د یو طرف ته به د زوی وروري بل طرف ته به د زوی څي د زوی څه به دي نو څه به صحیح شو یو طرف ته به د انګور لیوري بل طرف ته به د انګور نو څه دا څه واقعات کیږي کنه او چې دغه د دې زوی دی اوسه نو هغه به یو طرف نه خوستا د دې لور سي ورور به او بل طرف ته بین وسی دا شکار کی کې کرتا چې مقامات کې دا ځای کوي لې چلتا
ابو زید سروجی چې تپوسونه کوي کنه دا او بل څوک پې نه پوهېږي او بندې ورته بیا جوابونه ورکوي داسې واقعه پکې شوې ده تاسو مقامات سم نه دی ویلی دا ځای پکې ویلی که نه دی پکې عیسهدار مقامات کې دی دا ځای ویلی خو کنه دا مه هېروئ مشهور کتابونو کې مشهور ځایونه خو زده کړئ څوک درنه تپوس کوي دا مقامات کې خو دې باندې لویه مقامه لګېدلې ده منګ واړو چې مقامات هم ویلو دا قصه پکې راته استاد کوله منګ خدای دا به چې هغه بیا ویل دا داسې ده چې زوی پلارو لوري پلارو کېو مورې زویو کېو به دا قصه تې جوړېږي چې دا سیده یو معما غوندې ده ښه یو مقامات کې چې هغه دی میلمه شي چېرته او هغوی قصې کوي او دی ورته وایي وای فخرج جوزر علیه شوزر دا هم ویل که هغه ورته وایي میلمه ما یخني ده شپه تېروم زیشتر یو بستره کنه هغوی ورته څه وایي حرمت الشیخ الذي سن القراء واسس المحجوج في ام القرى ما لنا لطارق نزاعرا سوى الحديث والمناخ في الزرع بیا ورته وایي کیف یقری من نفع عنه القرا تومبرا اعظمه لمنبرا دا شعر هم پکې ویلی که نه دی عیسهدار څه ټکړه خو به یې درځي که نه دی مقامات ادبو کې ښه کتاب دی دا نور د کونی توپ کتابونه یقیني دی عبدالله داسې ده که نه ده دا مقامات د مولانا اعزاز علي صاحب شاګرد و مشر شیخ صاحب هغه سره موږ ویلی وو او هغه ډېر تکړه و په دې ادبو کې او داسې کلاو کلاو خبرې به یې کولې او تک سپینه ږیره و سپین وریځې یې وې ډېر تک سپین و او ډېر ښایسته سړی و شیخ عنایت الله صاحب د مطلب انوار شیخ صاحب نه مشر و هغه ته به مشر شیخ صاحب ویل ادب سره ډېر تعلق و ادب دغه ورسره موږ ویلي وو دا قطبي وګورئ وربائبکم اللاتیا پر کټه په حجورکم چستا سبغیګو کلوئی شي من نسائکم اللاتی دغه خزنا دخلتم بیننا چتا سے داخل شوی دا غي سره دخول مر سره کړی جماعت موهن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِإِنَّا كَچَرِتَا سے دخول نہیں کرے دے دیو سرا پلا جنا علیکم پی بیا گنانشت پتا سے پی نکاح بناتے اننا پا نکاح دے لوریان دے دے کی زا پارقتموننا چکلتا سے جدا کیا گئی دے خزی سر دے نکاح وکڑا خلا وعدہ دے ندے کڑش پتے ور سر ندے تیرا کڑے او اس طرح پرے خودا بے دے لور سر نکاح کولے دلتا دخول دے خواہ وحلائل ابنائکم بل د محرماتنا ازواج حلائل په معنا د ازواج حلائل جمع د حلیلتون د خزی د ابناؤکم الذین دا غی زامن من اسلابکم چې تاسو نه پیدا دي دا غزوی خزه چې تانه پیدا دا غ طلاق ورکی یا وفات چې تور سره نکاح نشي کوله حلائل جمع د چا ده حلیله حلیله چاته وای خزی ته حلیله ته خزی ولی وای خزی ته حلیله ولی وای لأنها تحل إزارها له وهو يحل إزاره لها وماذا يپوشي دادلا بپوشي نذكر وتحليل وي صحيح من أسلابكم ده زمان خزي درته ناروا دي چې تاسو نه پیدای اسیا سړی ته زوی وای او دا خزه بیا طلاق ورکیو یا وفات شي بیا ورسره نکاح کولای شي متبنات بخلاف من تبنیتموهم بخلاف داغو باندې چې تاسو زامن جوړ کړي په لکم نکاح حلائلهم داغوی د خزه سره بیا نکاح کولای لکه زید د خزه سره چې نبی اسلام نکاح کړی و فلما قضا زید منها وتر زوجناکها ولو ان تجمعوا بین الاختین چې بل محرم دا دی چې تاسو جمع کړئ د دوه خويندو په منځ کې دوه خويندې په نکاح کې وکړئ من نسب او رضاء د نسب او د رضاء نه بن نکاح په نکاح سره رضائی خويندې یا نسبی خويندې او دواړه یو ځای په نکاح کې نه دانه د جایز
ويلحق بهن ملحق کیږي د دې سره بسنت بسنت سره جمع بای په حدیث سره جمع بینها ما بین د خزي و بین عمتها و خالتها دې په پوه شي کنه شي پوي دلته یو قاعده کلیه ده زمونږ هغه دار چې هغه دوه خزي ته په یو نکاح کې نه چې را جمع کولای چې دواړو کې اری یو ذکر پرس کې دا بل ورته نه روا کی په دې مسله پوه شي تاسو هدايه کې ویری وجوز جائز دا نکاح کول واحدن وس یو خزه ده او یو د میر دا د لور ده دا خاون لور ده یو خزه کونډه شو او دا غي سره خپل لوري نه ده د خاون لوري ده او دواړه پاتې شي دا دواړه یو سره په نکاح کولې ته چې په پوښتنه ځکه دلته کدا جینای دا کشر جینای دا مذکر پرس کینو دا خزه څه کیږي د پلار خزه ده نه دا ورته راوکړه او کدا خزه دغه کې دا سړی پرس کینو دا جینای خو تر واده دا هیڅ هم نه ده دوارو طرفونه حرمت نشته په دې مسله تاسو پوه شئ کنه شئ پوه وجوز جائز نکاح کل واحد نکاح ار یو علی الانفراد یو خزه خور سره د نکاح کړه غیله طلاق ورکوي عدت پوره شو بیا بلې خور سره نکاح کولای چې علی الانفراد یا مړه شو وملکهما معا او سره مالک هم جوړېدل شي مان دواړه وینځي دي دواړه اخیسته شي دواړه خويندې ويتاو واحده بیا چې مجامعات کوي دی وی سره به کوي دواړو سره نشي کولای الا لكن ما قد سلف لیکن هغه چوڑان دي تیر سوي دي چې کوم مخ کې سوي دي نو هغه خیر دی آینده کې د شکار مکوي جاهلیت زمانه کې چې سوي دي ها الا په معنا ته لکن نصر کړه ځکه وان تجمع بین الاختین خدا هو حکم دی چې مستقبل کې داسې مکه قد سلف خو ماضی دی ماضی خو مستقبل کې داخل نه دی نو مستثنا منقطع شو په دې ځبان پوه شئ کنه څه پي فل جاهلیت من نکایکم بعض ما هغه چې ذکر شو فلا جن علیکم فی باغی کې پتا سو ګنا نشتا ان الله کان غفورا بخون کې دی لما سلف منکم قبل ان یهی رحیما بكم فی ذلک مهربان دی پتا سو په دې خبرو والمحصنات وحرمت علیکم المحصنات حرام دی پتا سو المحصنات پاک دامن المحصنات هغه خاوندانو والا خزی المحصنات خزی محصنه هغه خزی ته وای چې خاوند دی موجود مسلمان ته وای آزاد ته وای عتیق ته وای چې پاک دامن ای دلته د محصن نه کم محصنات نه کم خزی مراد دي ای زوات الازواج د خاوندانو والا من النساء د خزنا انتن کیو نا چتا سر نکاح کوي قبل مفارقت ازواجهن مخکې د جدای د خاوندان دا غینا حرائر مسلمات اصلی او مسلمانی کن اولاو که مسلمانی نئی کتابی هم نیشی ور سره کوله ها الا ما ملکت مگر چې مالکان شي خلاصین استاسو من الایمای دی وینځنا بسبی پنیولو سره د کافرانو نا پلکم وتهن تاسو د پاره دغه وتی جایز دا و امکان نازواج اگر که خاوندان په دارالحرب کړي خو ته ورته وتی کوله چې غبا د استبراء پس استبرانا کافرانو د خزیونی ولې وینځي او بداغي خاوندان دارالحرب کې پاتې شبتی استعمالولای شي خو شرط پکې درې چې استبراء وو کی او میاش په تیر شي حزب تیر کې استبراء درهم دی ته وی پیردوس جمال امریکای نه نشینو ورته پیدا هغه کې بیا تطغت واده معدل ضرورت نشته او روټه موټه ولې می اسله پکې ضرورت تاسو په پوسټ کې کتاب الله نسب دے پا مصدر بانے ایک کتب ذالک مقرر شوه دیتا کتاب اللہ دا اللہ مقرر تی علیکم پتاسو وحل پا بنا للفائل و مفول با وحل و حل رواشوی دستا صدا پارا ما ورا ذالکم ما سوا دا ما حرم علیکم من النسانا ما سوا دا دین نو طولی دتا حلالی دی و طولی آغا چی پا حدیثو کی یا باغی کی حرمت دا بری وجه نگر آغلے ان تبتغو لام ور سره وست چې دا مطلب دا چې ان مخک لام حرف جر حذف کول قیاسی دي ان تبتغو چې تاسو ولټوي تطلب النساء داخذ ولټوي بیا مالکم په مالونو باندې تاسو تروا دي او په دې شرط باندې چې په مال به حاصله به صداقن او ثمنن
په مہر سره یا په پیسو سره محسنین په داسې حال کې متزوجین چې ته په پیسو خو اخلي دا خزه خو نیت به دې بکې محسنین په داسې حال کې چې ته به نکاح کوونکی غیر مسافین زنا کوونکی بنئ نیت به دې دا نه چې پیسې به ورکړم یو څو ورځې به راسره تېرې کړي او بیا به یې ته پرېږدم نه نیت به دې د تزویج د نکاح فمستمتع هغه ښځې چې تاسو پیدا اخلئ به په دې مهر سره منهن د دینا فما په معنا د من سره دی استمتعتم تمتعتم تاسو پیدا اخلئ به په دې مهر سره منهن د دینا ممن داو خزنا تزوجتم چې تاسو ور سره نکاح کړی بلوتی په وتی سره یعنی پیدا ته اخلئ بلوتی دا بیان د استمتاع دی استمتاع په وتی سره اخلئ پاتو نور کې جوړو نه مہرونه د دی مہر ور کوي ولی ځکه دعوتی مقرره د مہر ده صدا مقرره د مہر مہورهن مہرونه د دی التي هغه پرستم لهن چې تاسو مقرر کړی دی هغه ته نکاح دی ورسره وکړه او قبل دخول د طلاق ورکړه نه سب مہر باور کې او بعد دخول دی ورکړه پورا مہر باور کې ځکه نقصان دی پکې پیدا فریضه دا مقرر چا د الله د طرفه ولا جنا علیکم نشته گناه پتا سو فيما پاس کې ترازه تم چې تاسو راضی شي انتم تاسو وهن نو دا خذ به من بعد الفریضه پس مقرر دیانا لزر د مہر مقرر کې ته بينځل لزر ورکه خسري تو کې هیڅ بدی نشته هغه د توحید د نه غواړه من دا ډیره خسته خبره ده تاسو به پوښتنه نه تاسو غواړي یا د ناغم نه غواړي دا سبا د خبره خونه ده من حدها چې ټول مہر درته معاف کوي او بعضها او زیادتن علیه زیادت باغی باندې کې دي کې بدی نشته ان الله کان علیما بخلقی حکیما حکیم دے حکمتن والا دے پیما پاس کې دبر اولهم چې مقرر کړی دي د پاره اوس یو سره دے اصل خزانه شي کوله آزاد وینځ دیو کی خود وینځ سره نکاح کې او سو شرطونه دی یو دا چې زنانه سره ویریږي چې وینځ سره نکاح ونکه منور می گزاره نه کیږي کار را نه خرابېږي یو او دیم دار چې طاقت هم نه د اصل د نکاح نو بیا بس کوي د وینځ سره نکاح کولای شي وینځ د بل چای خو نکاح ور سره دیو کی ها دا جایز ده نه د یو سړی مملوکه شو د بل سړی منکوح شو مہر بچا ته ور کوي مالک د وینځ ته به ور کوي ها او هغه ورته هغه کی راشه زما خدمت کوا ستاب خزی خو هغه ته ورزي ګوره د شپې مرته چې خدمت ته د ورځې مرته شي صحیح شو دا چې هدايه کې ویلي کنه ډېر رام کار دی ډېر به خندای کار دا به ډېر به خنده سړی او ډېر به مجبور چې تاسو به غیرت کار کوي تاسو دا کار شکر دې چې اوس وینځ نه شي ګورئ تاسو زیرانو ومن لم يستطع سوک چې طاقت لري منکم تاسو نه تولا غنا د مالداري عین کیا ل عین کیا د دې چې نکاح باندې واخل المحصنات الحرائر آزاد خزي مؤمنه دا جرید په غالب باندې فلا مفهوم له مفهوم ورته نشته کوم مؤمنات یو که غیر مؤمنات دي ښه اهلي کتابه سره نکاح کولای شي فمن ما ملکت نکاح دیو کې دای سره چې مالکان دي خلاص نستاسو ین کې په نکاح دي کې من فتياتکم المؤمنات دوین زستاسو نه چې مؤمنی والله عالم بإيمانکم الله پویږي تاسو په ایمان او اذا مؤمن ایم بس درازه ټیک شو بس فتفو بظاهره اکتفا په ظاهر سره کوي وکیل السرائر الی او رازن الله توسپاره پټ دا مو نه تنای او اذا یم کنه مسلمان مته نه نه تنای دا خو څه سرزوري څه کړه یا سره وای ز پنځ پیره نه یم او تور دوای چی د خکادر ته وای چې ز یم الله د اخلاص نبی ابد څوک څه کې دي شي تو ګوري چې سره وای ز دا شه نه یم بس ته کور ودان ماشاءالله ته بده زمنګ مرګره ای د خیرت سره دا سیده کنه دا یو بریلی ته ویل کته بریلی هغه ناز دیو بندي بس 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 خبر اخلاص ته زمنګ اوروري او کټینګ کې چې نه ته خامخا یو غر بوې چې یم ځل الله اخلاص نه به ته کولای شي زید ګلا سبو کې هاوې دا دنیا ته ډکه ده ځکه نه رسو دنیا ته ډکه ده کنه ده یو سړی وای ځنه یم بس ته نه مخلي بغل به کوره پوری نزغلې کنه دا احمقانو کاری دا غل کوره پوری زغلول بس هغه وای زه مؤمن یم بس ته یې کنه بس راځه زما خزه شوي خبر خلاص شو صحیح شو وکیل السرائر الی الله او سرائر الله ته اوس پاره
فإنه العالم بتفاصيل هغه عالم د په تفصیل د دي ورب امه او ډیر وینځي داسي تفضل الحره فيه چې په حره باندې زیاتی فيه په ایمان کې وهذا تانیس او دا چې وای چې والله عالم بیماریکم دا جمله تانیس تا تان اونس مینا در کوي په نکاح د ایماو چې د وینځو سره نکاح وکاو بعضکم من بعض استاسه د بعض نور ندی اے انتم هن سوا تاسه او برابر په دین کې پلا تستن کی پوتاسو بد مګنی من نکاح نه د نکاح د وینځنا پر کیو نه نکاح ور سره کوي بیاز نه هله نه په زند مالکانو دا وی واتو عمر کوي او تو هن ور کی وجورهن مهورهن مهرون د دی بالمعروف په نه کې طریقې سره من غیر متلن بغیر د ټال ماټول نه و نقص نه بغیر د کمینا محسنات په داسې حال کې عفائف دا حال دی محسنات په داسې حال کې چاغي پاک دامنی لټون کی غیر مصافیات زنا کون کی نه جهرن پخکارا والا متخذات اخدان او نه نیون کی پټ یارانه لرا اخدان اخلا یزنون بیا د مرګری نه یزنون بیا چې دې سره زنا کوي سر په پټه فیضا احسن نا زوجنا چې کله نکاح وکړي چې دې سره په قرت کې بنا للفاعل ده فیضا احسننا تزوجنا پینا تینا بفاحشتن کچری راته کو کده به هاي پکار سره زنا سره پاله هو پاله هن پدی باندې نسب مانی باغ گناہ دار المحسنات په حرائر او الابکار باندې دا اذا زنینا چې زنا او کمن العذاب د عذاب الحدنا اصل باندې چې کما دا سل دوری دین پدی په پنځوسی او پاغي رجم ده په دوی رجم نشته ذکر رجم کې تنصیب ناراض وجلتنا دی تبدری ور کول کی 50 وی غربنا نسبت سنتين شړل کی په دوتن نیم کال شپږ میاشتې دا شافعي مذهب د زمنګ نه دی او یقاس علیهن العبید او قیاس دی په دی باندې العبید غلامان دا غیم نیم دی ولم یجعل الاحسان او نه دی ګرځول احسان شادي شوده کېدل نه دی ګرځولي شرط د وجوب د حد لپاره ولی شادی او شادی شده او غیر شادی شده پر خو فاصلو کې دي شادی شده د پاره رجم دی او غیر شادی شده د پاره دوری دي د پاره کې شادی شده او غیر شادی شده دوری دي رجم ورته نشته نه شادی شده کېدلې چې کوم د شرطم نه دي کړی بل افاده انه لا رجم علینا بلکې د افاده د دې لپاره چې رجم نشه بدی باندې بالکل ذالک دا نکاح د مملوکات او عند ادم التولی په وخت د نشواری د غینا کې لمن دا چا د پاره خشیه خاپل عنتا چې ویریږي د زنانه ډیر ور خطای کبیر جمال واصله اصل د دې عنت مشقت او سمي به زنا ته مشقت وي لانه سببها څنګه دا زنا سبب د مشقت ته بالحد په حد سره په دنیا کې عقوبت په آخرت کې منکم استاسو بخلاف من په خلاف د لا خافو چې نو ویریږي د دې عنت من الاحرار فلا يحل له نکاح بیا نکاح د وینځو ورته نه دروا وکذا من استطاع سوت طاقت لري د طول د حري والے شافعي در شافعي سے مسلک د ابو حنیفه مسلک دانه دی هغه کې طاقت دیم کولای شي البته چاسیله خزه دیونه وینځ سره نکاح نشي کولای بغیر د اجازه تاغیر وخرج بقولی هو تو بدی قول سره من پتیاتکم المؤمنات د وینځ استاد نه چې مؤمنی کافراتی فلا حل له حلال نه د تنکاح د دي چې پر پوښي ولو ادما وخاپا اگر کمال مر سره نشته وخاپا د سړې د زنانه میریږي او کافری وینځ سره بنی کان کوي وان تصبروا ک تاسو صبر وکي د نکاح د مملوکاتنا خیر لكم دا غره د تاسو لپاره لی الله يسير الولد رقيقا چې بچم غلام نشي والله غفور الله بخون کې دی رحیم مهربان دی به توجه فی ذلک چې فراخي براولي په دی باندې بس پوښې په دې اخري ځای کې نشي